نوجوانان په دې امت کې تیر شوي دي د چا په باره کې چې شبیه یوسف لفظ استعمال شوی دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایل الحمدلله الذي جعل فينا شبیه یوسف علیه السلام. تمام تعریفات دا الله لپاره دي چا چې په من کې د یوسف علیه السلام په شانتي کس پیدا کړل دي. دا څنګه قصه وا؟ حضرت حسین بن عبدالرحمن رحمت الله علیه فرمایي وی ما ته دا قصه را رسېدل دا واقعه په مدینه منوره کې یو نوجوان تمام منزلو لپاره حضرت عمر فاروق سره لاړ. د حضرت عمر سبب په منځ کې شریک شو. دا نوجوان هلک و یو پیر دا غایب شو. عمر رضی الله تعالی عنہ د دې هلک د دې نوجوان تلاش شروع ویلی شي. دا خبره مشهوره ده چې په مدینه کې یوه ښځه په ده باندې عاشقه شوې وه. نو دغه ښځه چې کله په دې نوجوان باندې عاشقه شوه نو یوې ښځې ته خپل ذکر وکړو چې دا لږ زما خوښ شوی دی. هغه ښځه ورته وایي زه به تا له دا لږ راولم، زه به څه حیله کوم او دا لږ به تا له راولم. دی ورته ویل دا خو به ډېر لوی کار وکړې که دا دې ما ته راوستو. هغه ښځه راله دې کومې چې د عاشقې ته ویلي چې زه به تا له دا هلک راولم راله او ده ته په لار کې کېناسته. کله چې دا هلک د دوی په خوا باندې په لاره روان و نو دې ښځې ورته اواز وکړو زه بوډۍ یم، زما یوه بیزه ده، زه د هغې نه شوده نشم لوشلی، فی ترې نشم کولی. که ته زما مدد کې زما څه دې کور ته دننه لاړ شه او ما له شوده تې وکړه، فی تې وکړه. زه غرونو یم نو زه الفاظ شوده ذکر کو. هغه هلک ورسره روان شه دا نوجوان او داخل شو دغلته کور ته نوتو. بیزه نشته چا وکاتو. نوجوان ګوري بیزه په نظر نه راځي. دا بوډۍ ورته وایي ته په دې کور کې کښېنه او زه ورځم هغه بیزه راولم. هلک کور ته داخل شو. بوډۍ چې وکاتو چې هلک راغی داخل شو کښېناستو نو هغه راله او دروازه بنده کړه. کله چې یو نوجوان وکاته وروسته یوه ښځه ولاړه ده. چې کله وکاته چې په کور کې ښځه ولاړه ده دی لاړه د کور په منبر کې کېناست. هلته یو محراب لګېدلی په محراب کې کېناست. دا نوجوانه ښځه پسې راله. دې بوډۍ راغوښتې وه که نه چې ته به راشې زه به کور ته دننه کړم. چې کله بس دا ښځه راله ورته وایي زما څه به دا ګناه کې. نوجوان وایي نه کوم دا ګناه نه کوم، زه زنا نه ځان ساتم. ورته وایي ګناه به کې. دا نوجوان ورته ای زنانه د الله نه ویرېږه، د الله نه ویرېږه، د الله نه ویرېږه. ښځه نه وروسته کېده را روانه وه په ده پسې. د ده خبرې ته هېڅ توجه نه ورکوله. او دا نوجوان په محراب کې دننه شه سم انکار یې وکړو. ښځه راله. ښځه ورته وایي دا ګناه نه کې زه به اوازونه شروع کړم. نوجوان بلکل چغې وایي د الله نه ویرېږه، د الله نه ویرېږه. دې ښځې چغې شروع کړې. چې چغې شروع کړې خلک راجمع شو. خلک ورته وایي دا سړی زما کور ته را دننه شوی دا نوجوان زما نه د ناجایز خواهش کوي، د ناجایز کار خواهش زما نه کوي. خلک راله دا هلک یې وواخه، دا نوجوان یې سم وواخه. چې کله دا هلک وواخو په دغه سحر له باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د سحر مونځ وکړو. دا نوجوان یې ونه موندو. په دې فکر کوي چې دا به چېرته وي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله راغی خپل دارالخلافت ته خپله کرسۍ باندې کېناست د خلافتو. دغه نوجوان خلکو تړل دی او را روان دی. دا نوجوان را روان دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې دا ولید ویلې الله زما ښه ګمان دی په ده باندې، دا زما ښه ګمان د ده په باره کې غلط کوم. زه ما ته خو دا نوجوان ډېر نږدې دی، ما ته ډېر ګران دی، زما مونځ خواله به مې راته مونځ به یې که. عمر تپوس وکړه تاسو خلکو دا هلک ولې تړل دی، دا م ولې تړل دی؟ خلک ورته وایي عمره ده د یوې ښځې څه د شپې په وخت کې ننوتی او د هغې کور ته هغې فریاد وکړو چې کله موږ ورلو دا د هغې خوا ته و موږ دا والی هم دی تړلی هم دی راموستو. عمر ورته وایي دې ته اوس خلیفه وایي एकदम د وهلو کار نه کوي. ورته وایي ته ما ته خپله صحیح قصه بیان که څه چلو.
نوجوان ورته ټوله قصه بیان کړه. یوه بوډۍ ښځه لار کې ولاړه وه، ما ته ویل چې راشه زما بیزره مال یې ولوسته، زه چې کله نه وتم نو په ما پسې وروسته دا ښځه را دننه کړه، ور یې راپسې لټ کړو. دې زما نه د ګناه مطالبه وکړه، ما ورڅه ګناه نه کوله، دې چغې شروع کړي. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل بوډۍ ښځه پیژني؟ دې نوجوان ته وایي. دا نوجوان ورته وایي که مخې له چرته راشي نو وبې پیژنم. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ټولې بوډۍ زنانه را جمع کړي دلته چې څومره وي په دغه محله. حکم یې پسې ولېږه. کله چې راغلي د دې نوجوان مخې ته شوې، یوه یوه راځي، دا نوجوان یې نه پیژني. کله چې بوډۍ راله نو نوجوان ویل ای امیر المؤمنین، ای عمره، دا هغه ښځه دا ده. عمر رضی الله تعالی عنه را مخې ته کړه، ویل راشه. خپله دوره اوچته کړه، ورته دروغ به نه په دې نوجوان، دروغ به نه، ما ته صحیح خبره وکړه. هغې ورته ویلو، ویل عمره رښتیا خبره دا ده چې دا نوجوان ما په دوکه دننه کړی، بیا د انکار وکړو، دې ښځې د قصد چغې شروع کړي. دا نوجوان یې راګیراو. عمر رضی الله تعالی عنه دقه کلمات ولوستل، الحمد لله الذي جعل فينا شبيه یوسف علیه السلام. هغه الله الحمد دی چې په موږ کې د یوسف علیه السلام مشابه سړی پیدا کړو. څنګه چې زلیخې حضرت یوسف علیه السلام بند کړو په کمره کې، زلیخې نه یوسف علیه السلام ګناه نه و کړې، الله یې صفایي پیش کړې وه. نن په دې امت کې الله دا نوجوان را مخکې کو، ښځې زنا ته رابله، ګناه یې ونه کړه. الله تمامو خلکو ته وښودل چې دا پاک هلک دی، دا امت د محمد مصطفی دی، په دې کې د یوسف رونه موجود دي. ځان وساتئ د دې نه، د 15 منټو د خواهش دپاره، د ناجایز تعلق دپاره خپل اخرت مه تباه کوئ. حضرت عطا بن یسار رحمت الله علیه په باره کې راضي زید بن اسلم وایي چې د عطا بن یسار او حضرت سلیمان بن یسار رحمت الله تعالی علیه دا دواړه حج ته روان شو، د مدینې منورې نه راوتله. دا دواړه رونه دي، عطا مشر رور دی، یسار یې کشر رور دی. د دې شاګردان هم ورسره دي، دا محدثین دي. حضرت عطا رحمت الله علیه بخاري ته روایت وایي کله چې دا دواړه رونه مقام ابوا ته راورسېدل نو هلته په یو زګین کې پړاو واچاو، دمې کوله. نو دا حضرت سلیمان چې دی دا کشر رورو، د ځان څه ملګري روان کو، لږ کار و، په هغه کار پسې لاړ. او دا مشر رور حضرت عطا رحمت الله علیه په کوم زګین کې چې پړاو واچېلی و هلته په مونځ باندې ودرېد، یو خیمه وه، په هغه خیمه کې یې مونځ کا. یوه ښځه راله، ډېره ښایسته ښځه وه، داخله شو. کله چې عطا رحمت الله علیه ولیده نو ورته وایي مونځ یې زر زر وکړو، خپل مونځ یې پوره کړو. ویل کېدای شي د دې څه کار وي. چې کله یې مونځ پوره کړو ورته وایي ستا څه کار دی؟ ښځه ورته وایي ها کار مې شته. پاڅېده دا زنانه په حضرت عطا رحمت الله علیه پسې ور روانه شو، ورته وایي زما خواهش پوره کړه، زما خاوند نشته، زما خواهش پوره کړه. حضرت عطا رحمت الله علیه ورته وایي درېشه زمانه ما په اور کې مه سوځوه. کله بیا چې وایي د دې حسن ته وکاتو نو نفس به ورته ویل چې ورشه، خو دقه چغې به یې والي، چغې وایي شروع کړې. عطا رحمت الله علیه چغې شروع کړې، او دا به ویل زمانه لرې شه، زمانه لرې شه، په تیزه تیزه یې جړل. وایي کله چې دې ښځې د عطا رحمت الله علیه دا چغې ولیدې نو دې ښځې هم شروع وکړه، په تیزه تیزه یې جړل، ایسته بې جړا راله. دا دواړه جاړې یو یو ګوټ ته ناست، دا ښځه په دې خیمه کې بل ګوټ ته کېناسته او په جړا باندې شو. حضرت سلیمان بن یسار رحمت الله علیه چې کله راغی او د خپل رور یې ولیده عطا رحمت الله علیه، او د ده خوا ته ښځه ولیده چې په دې کمره کې جاړي، په دې خیمه کې، هغه هم ایسته په جړا شو. شاګردان چې راله دا ټولې ولیده چې ښځه هم جاړي، دواړه رونه هم جاړي، هغه هم په جړا شو. لیکن د حضرت عطا رحمت الله علیه نه تپوس نه کوي دا سلیمان بن یسار چې ته ولې جاړې. جړا ډېره زیاته شوه، اوازونه اوچت شو. کله چې ښځې دا ولیدو نو په پټه باندې وتله او دا نور ملګري هم لاړو. حضرت سلیمان بن یسار هم د خپل رور عطا نه تپوس نه کوي چې عطا څه وجه ده، ځکه مشر و، ادب یې که. شاګردان خو د استاد نه هم تپوس نه کوي، بس قصه په دغه ځین باندې ختم شوه. حضرت سلیمان بن یسار رحمت الله علیه هغه هم د خپله قصه به نه بیانوله، د خپل رور ته څه نه ویلو.
ځکه دا مشر ورور حضرت عطا رحمت الله علیه دا مشر. بیا حضرت عطا رحمت الله علیه مصر ته لاړو. هلته به و په دغه دوران کې یو پیر وده و، د خوب نه راپاڅېد په جړا باندې شو. نو دې ورور ته تپوس وکړه حضرت سلیمان بن یسار ورته وروره ته ولې جاړې؟ څه وجه څه خوب دې ولیده چې ته جاړې؟ نو د عطا رحمت الله علیه ورته وایي څومره چې زه ژوندی یم یاد ساته زما دا خوب به چاته نه وي. حضرت دا بل ورور ورته سلیمان وایي نه به یم وروره دا خوب به زه چاته نه یم ته ماته ووایه څه چل وشو. حضرت عطا ورته وایي ما په خوب کې حضرت یوسف علیه السلام ولیدو. ما د یوسف علیه السلام زیارت کا او خلک هم راغلي د یوسف علیه السلام زیارت یې کا. ما د هغه حسن ته کاتل زه په جړا باندې شوم. وی کله چې زه حضرت یوسف په دې خوب کې ولیدم او په جړا یې ولیدم ما ته ویل ځوانه ولې جاړې؟ ما ورته ویل چې زما مور پلار دې په تا قرباني د الله نبي د عزیز مصر د ښځې قصه راته رایاده شوه، د زلیخې قصه رایاده شوه. تا جیل و تا حادثات تیر کړل، تا د حضرت یعقوب علیه السلام جدایي برداشت کړه. دا حالات رایادېږي ما ته جړا راځي. زه حیران یم تا ته. وی ما یوسف علیه السلام ته حضرت عطا وی نو حضرت یوسف علیه السلام راته ویلو چې تا ته هغه مقام ابوا والا نوجوان قصه نه ده یاده. دا ورته نه وایي چې عطا ته پخپله وي، بلکې ورته وایي عطا تا ته هغه قصه نه ده یاده چې په مقام ابوا کې یو نوجوان او ښځې ته طلب کړی او هغه ورته طلب نه شروع ورکړی، ځان یې د الله نه هیره کړې وه، د الله نه هیره کړې وه. وی دا عطا وایي ما ته پته ولګېده چې حضرت یوسف علیه السلام ما ته اشاره کوي. وی زه ښه په تیزه به جړا شوم، په خوب کې مې وجړل، چې رایې شو هم مې وجړل. حضرت سلیمان بن یسار ورته وایي وروره د مقام ابوا څه قصه ده؟ نو حضرت عطا ورته قصه ذکر کړي چې هغه زه وم ما چې جړل اما په دې وجه باندې جړل. وګوره ورور زما دا قصه به چاته نه کې. وی بیا دا قصه سلیمان بن یسار رحمت الله علیه د حضرت عطا د وفات نه بعد په کور کې یو زنانه ته بیان کړه. دا واقعه بیان کړه. نو اوس دا واقعه موږ ته راورسېده وروڼو. حضرت یوسف ته دا راسي چې کوم سړی ځان د دې کار نه وساتي. تاسو ګورئ چې انعامات د باندې الله کوي که نه کوي چې کله د دې ګناهونو نه بچ شي. انسان د ګناه نه ساتو سیبه ګناهونو کې ځان کا کلکل دی. موږ وایو موږ به ځان ورسوو صفت د ملکیت ته. دا داسې اسانې خبرې دي.